بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ دویم کلاس دی د مکتبه جبریل انسټالیشن او د هغې ته د کتابونو لوډ کولو طریقه چې کتابونه به د سم لوډ کوو او د هغې انسټالیشن به څنګه کوو. مکتبه جبریل انسټالیشن خو بې انتهایي اسان دی، خو لږ بعضې کمپیوټرو کې وینرار فایل نه وي نو داسې غوندې سپین ښکاري. په دې ډبل ان ډبل کلیک کړئ نو دا داسې غوندې تاسو اپشن کې راځي چې کله موږ ته وینرار فایل وینرار سافټویر انسټال کړو بیا داسې پې نه راځي، بیا دا ډایرکټ کولاویږي. هغې دپاره ما سره د دې کې سابساب په نوم باندې یو سافټویر دی، بلکې سافټویر کلیکشن دی. تاسو ډایرکټ نیټ نه هم وینرار ډاونلوډ کولی شئ. دا ما کولاو کړو. په دې کې ما سره دا وینرار دا دشته وینرار فایل دی، وینرار سافټویر دی. په دې به کلیک کړئ، دا به تاسو انسټال کړئ. چې دا کله انسټال شي دا به ډن شي. اوکې دا کټ کړئ، دا هم لرې کړئ. اوس لاړ شئ هغه د فایل ته ورشئ، وګورئ. دا وګوره اوس د کتابونو په شکل باندې تاسو ته ښکاري. اوس دا کولاوېدل د دې آسان دي. تاسو په دې باندې ډبل کلیک کړئ، دوه کلیکه به کوئ. صحیح ده جي. داسې صاحب تاسو مخامخ به یو داسې غوندې وینډو کولاو شي. په دې کې به تاسو په دې ایکسټریکټ ټو دا دې ځای کې تاسو وینئ دویم نمبر په دې باندې کلیک کړئ. په دې کې به هغه ځای سلیکټ کړئ چې کوم ځای ته تاسو دا سافټویر انسټالول غواړئ. ایکسټریکټ کول یې ورته غواړئ نو ما سره خو صرف یو فولډر دی سی. تاسو سره به ځای کې ډي هم وي، داسې اف هم وي، لکه دا لوکل ډیسک سی، لوکل ډیسک ډي ای وغیره څو تاسو سره وي که نه به درسره وي. تاسو بیا هغې کې یو انسټال کې کوشش کړئ، ډي او ای ته انسټال کړئ، سی ته مه انسټال وي. خو ما سره بل شته دی نو زه سی ته انسټالوم او په سی کې والا نوی فولډر جوړوم. په نیو فولډر باندې مې کلیک کړه، دې له زه نوم ورکوم مکتبه جبریل. شي دا ما دا نوم ورکړه او دا ما اوکې کړه. اوس دا به هغې ته شروع شو. کوم نوم چې ما ورکړه هغه فولډر ته دی روان شو، دی هغې ته ایکسټریکټ کېږي. اوس یو لږ ساعت کې به دا ایکسټریکټ شي. بیټرۍ چارجینګ هم کم دی. کوشش کوو چې الله تعالی په نه مخکې دا انسټال کړي. امید دی انشاءالله چې انسټال به شي. کله دا انسټال شي نو به تاسو هغه فولډر ته لاړ شئ چې کومه تاسو انسټال کړي، نو هلته نه به تاسو بیا دا کولاوښئ. دا لکه اوس انسټال شو. نو چینل مې بیسټ ته ورسېد، دې سره به انشاءالله برابر شي. اوس
چې دلته نه کټ کړئ اړ بشي تاسو اپورډو ته چې کوم کې تاسو دا انسټال کړی ما سی ته انسټال کړی دا سی وکولاو کوم سی کې ما سره د دې کې مکتب جبريل به لیکلی وي دا دی دا ما ورته نوم لیکلو په دې باندې مې ډبل کلیک کړئ دا وکولاو کړئ په دې کې به تاسو مکتب جبريل آیکن تلاش کړئ دا دی او دې باندې به ډبل کلیک کړئ مکتب جبريل وکولاو شي کله دا کولاو شي ما سره کتابونه پراته دي هغه ته بیا زه ان شاء الله راوړم مکتبه یې کولاو شو کتاب پاڼ سم صحیح نه دي ان شاء الله دا موږ انسټالو دا برابرۍ کې خیره اوس که موږ وګورو نو کتابونه بعضې کې شته بعضې نشته خصوصا فتاوا کې وګورو موږ په یونیکوډ کې وګورو نو کتابونه یې خو کولاوی نه زیاتره داسې خو کولاوی نه دا موږ صحیح برابرولو لپاره څه کوو فایل ته لاړ شو په فایل کې موږ کتاب درآمد کرے باندې کلیک کوو کتابونه چې ما کوم ځان سره پراته دي زه به هلته لاړ شم ما سره په ډیسکټاپ باندې پراته دي ډیسکټاپ کې دا د افتا فایل کې دا د بوکس دا کتابونه دي دا څه کنټرول ا سره سلیکټ کړئ اوله پکې یو سلیکټ کړئ بیا به کنټرول ا ووهئ ټول به سلیکټ شي دا به اوپن کړئ اوپن کړئ نو ستاسو کتابونه انسټالېدل به هغه سټارټ شي دا شروع شو کتابونه 4301 کتابونه د ستاسو دي مکتبه جبريل ته راوړئ چې کله دا برابر شي دا برابر شي تاسو به اوکې کوئ بس دا برابر شي صحیح دی ما لپټاپ بندېدو والا دی کېدای شي دا سره ته ونه رسي دا چې کله ورسي نو بس په اوکې پرې راشي داسې به کلیک کړئ دا ټول کتابونه چې کوم مخکې نو دا ټول به چې کوم دی راشي ته دا به کولاویږي دا تقریبا 3800 ته ورسېدل دا کمپلیټ شو او ستاسو کتابونه اوس چې کوم مناب شو برابر شو هغه لوډ شو صحیح زه بندوم ما بند کړه او دوباره کړم تاسو وګورئ ټول کتابونه به دې ته راغلي وي قرآن کریم کې وګورو مخکې پکې نو اوس پکې تراجم تفسیرونه وغیره ټول دا راغله صحیح دا مخکې پکې نو دا ټول ورته اوس راغله دې طریقې سره موږ کتابونه مکتبه جبريل ته لوډ کوو انشاءالله نور چې کوم کار په دې باندې دی په دې ټریننګ دی دې باندې کار کولو طریقه ده انشاءالله موږ هغه په دا ویډیو کې پوره کورس سره کوو بس دې پورې دا کلاس کافي و السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته